نوکونو سنت مطابق کټ کولو طریقه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه دوه طریقې مروي دي چې په هغې کې اسانه طریقه زده خیمه د خلاص د شهادت ګوتې نه به شروع شي دا به کټ کې دا به کټ کې د دې ګوتې نوکو به کټ کې دا به کټ کې بیا به راشي د ګس لاس کچې ګوتې به کټ کې بیا به ورپسې دا بله کټ کې بیا به د بله منځ والې نوک کټ کې بیا به شهادت والې کټ کې د ګس لاس بیا به د غټې ګوتې نوک کټ کې او په اخر کې به د دې ګوتې نوک کټ کې دا د لاسونو سنت مطابق نوکونه کټ کولو طریقه دی نو دا زده کوئ په خپله هم عمل کوئ او په کومه ورځ نوکونه کټ کول پکار دی جمعې په ورځ باندې جمعې په ورځ نبی پاک صلی الله علیه و وسلم فرمایي څوک چې نوکونه کټ کوي الله د ده له بدن نه بیماري وباسي او شفا وردن نه کوي نو یادو ساتئ جمعې په ورځ خامخا نوکونه کټ کوئ په دې طریقې سره کټ کوئ دا سنت طریقه مخکې هم ورسوئ نبی علیه الصلاة والسلام پیغام او سنت طریقه دی مخې ته ورسوئ ویډیو در سره شیر کړئ جزاک الله خیره